وایي یو مولي صاحب ته خپل مقتدي وي، دا مقتدي بابړ نوم څه بابړ، چې یاره داسې کار دی ته ډېر ظالم یې. مسلمان ته روزانه د اسماعیل نوملې، د ابراهیم نوملې، د اسحاق نوملې او پته نه لګي کم کم سړي نوملې او زما نوم دې چېرته وانغوست د تلاوت کې په مانځه کې. د ما څه ګناه کړې؟ ما ته خپله ګناه وښایه. نو هغه ورته تا ګناه نه ده کړې، خو اصل کې هغه ماله 10 درهمه راکړې. سو کم سړی چې خپل نوم غواړي په تلاوت کې نه هغه ماله 10 درهمه راکړي نه زه پکې د هغه نوم وال او ښې هغه استاد چاړه شانتې وکنه بس چلو چې اوس بس چانس دی، اوس دا اوس د شوړې د والو ټایم دی بس. او ته هغه خو ماله 10 درهمه راکوي نو ته څه راکې نو زه ستا بابړه ستا نوم څنګه والم؟ او دا څه خبره ده 80 خو به درکړم. او ته ټیک ته که نه بس 80 درهم یې وله ورکړي. استاد ایثار مانځه کې ولاړ دی ولا الضالین یې ویلی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. اوس شروع شوی دی یا ایها البابړ انت کلب کبیر وليس لك في الجنة الا زمهریر. او شاته یو قاري صاحب پسې ولاړ لکه ځان چې ولې ساده شان دی که نه. هغه وایي چې دا بابړ دا ړې خو په قرآن کې نشته چېرته، د ځان نه ړي وي په قرآن کې خو را شته خو ړا خو نشته که نه، د ځان نه وي نو هغه پسې هسې حالانکې هغه بابړ طلاق ته پته نه و چې هغه ما ته کنزل کوي. ورته یا ایها البابړ ای بابړه انت کلب کبیر ته ډېر غټ سپی وليس لك في الجنة الا زمهریر په جنت کې ستا ځای نشته ټول نه خطرناکه زمهریر کنده چې د یخه کنده د هغه ستا ځای. نو شاته چې قاري صاحب ټوخی وکړ هغه ته پته ولګي څوک هوښیار راپسې ولاړ دی بس اواز یې وله ورکړ یا ایها المتنحنح ای غاړه تازه کوونکې لا تتنحنح غاړه مه تازه کوه. ان لی 60 درهما ماله بابړ 80 درهم راکړي دي نصف لی و نصف لک، نیمې زما او نیمې ستا. و ان هذا قوم الله یکون دا شاته راپسې ټول جولاګان ولاړ دي په دې نه پوهېږي. الله اکبر په دې وله مونځ ختم. نو غاړه یې څوک تازه کوي دې څه مطلب وي چې څوک سوی نو په مانځه کې هم دا دویم کس بیا راته وروسته دې مرض پته ولګېد دا د خلکو مرض دی، هسې ټوخي کوي. د رکو نه راپاسي ټوخ ټوخ شروع کړي. تاسو سره دې ته خیال کړی یو سړي ته مسلې بیماري خیر دی، هسې ټوخي نه وي پکار ښه